हकीम सैयद अब्दुल वहाब शाह के बयानात, खुतबात और दुरूद सुनने के लिए उनके ऑफिशियल अकाउंट्स को फॉलो करें। शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल क़ुरआन हुदल लिन्नासि व बय्यिनातिम मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान। रमज़ान मुबारक बरकतुन वाला मियाश د خیر او د نیکی د عبادت د بندګۍ د احساس د صبر میاش د قرآن کریم سره تړلې شوی خاص یو میاش د هغه میاش ته په دې کې الله رب العالمین قرآن کریم نازل کړي او بیا د دې میاشتې تعلق د انسان د بنده د نفس د پاکوالي سره د تزکیه سره ذکر رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې یو رمضان د بل رمضان پورې د انسان د پاره د پاکوالي ذریعہ ده، سبب ده. او د سه مواقع الله رب العالمین د خپل بندگانو لا په هفته کې مور کوي، لکه یو جمعه بل جمعه، یو رمضان د بل رمضان پورې د عبادت او د بندګۍ میاشته، د خیر او د نیکی ناسته میاشته، د خیر او د نیکی د خیر خواهی د احساس او د صبر میاش. دا میاش من تاسو ته صبر په عملی زندګۍ کې د نزد کوي. په صبر کې الله رب العالمین ډیر زیات خیرونه اچولي دي. او دا میاش تا ته په عملی زندګۍ کې دنه صبر درته ښیي. چې ته په خپل خواهشاتو باندې، په خپل جذباتو باندې، په خپل غصې باندې او دغه شانتي په خپل نفس باندې څنګه کنټرول وکړي او څنګه صبر وکړي. د ګناه نه ځان څنګه بند کړي، د ګناه نه ځان څنګه بچ کړي. دا بتاته په دې میاشت کې په ډېره ښایسته طریقې سره زده کېږي. ستا به سره ډېر ښکلی او ډېر ښایسته تربیت کېږي. هله په هغه وخت کې چې کله ته د دې اراده وکړې، ته د عزم وکړې چې کله ته اراده نه کړې او ته اراده نه کوې، بیا د دې ټولو خیرونو نه به محروم وي. کم خیرونه چې الله رب العالمین په دې میاشت کې اچولي، د دې ټول خیر نه به محروم وي. خپل ځان ته به وګورې، خپل اعمالو ته به وګورې، خپل عباداتو ته به وګورې.
د خپل ځان تعلق د قران کریم سره وګورئ چې دا په دې میاشت کې زیات شوی دی او کنه کم شوی دی او کنه همدغه رنګ دی لکه څنګه چې په دې عام ورځو کې تا په خپل ځان کې څونه بدلون راوستی دی په دې میاشت کې او کنه هم هغه تیر ژوند څنګه تیراو هغه شانتي روان دی نو بیا په خساره کې په نقصان کې په تاوان کې او دې ته بیا ویل کېږي غفلت د غفلت په ژوند کې د غفلت په خوب کې روان دي زندگی او ژوند داسې عبث روان دی او تېرېږي په دې میاشت کې به رسول الله صلی الله علیه وسلم خرج به ډېر زیات کوو کان اجود الناس ډېر زیات په ټولو خلکو کې زیات سخي به رسول الله صلی الله علیه وسلم او داسې نه و چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په عام ورځو کې به سخاوت نه کوو یا به سخي نه و د دې میاشتې اهمیت هغه به د خلکو ته ښکاره کوو د امت ته به د دې میاشتې اهمیت ښکاره کوو چې په دې میاشت کې د نیک اعمالو اهتمام به ډېر زیات کوئ د نیکۍ او د خیرخواهۍ اهتمام به د نورو میاشتو په نسبت باندې ډېر زیات کوئ ترغیب ورکړی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه خلکو ته چې کوم باحثیت دی الله ولا مال ورکړی استطاعت ورکړی دی چې تاسو روزدارانو ته افطاری ورکړئ او اجر او ثواب یې څونه دی اجر او ثواب یې ډېر دی من فطر صائما رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای چا چې یو روزدار ته افطاری ورکړه ضروری دي نه ده چې دا په دې افطاری کې ډېر نعمتونه ورکړي چا چې یو روزدار له افطاری ورکړه کان له مثل اجره الله رب العالمین با څنګه چې د صائم روزدار اجر ده دون اجر به الله رب العالمین د غسلی دا ورکی دا کم سړی چې افطاری کوي افطاری ورکوي کوم مسلمان ته په دې خیر کې د نظر استعمال کا د ځان نه خیر والا انسان جوړ کا خیر والا چې ستا د لاس نه ستا د جبې نه ستا د مال نه ستا د اخلاقو نه ستا د مخ نه ستا د تندي نه ستا د خولې د الفاظو نه نور مسلمانانو ته خیر او فایده رسیږي ځان نه یو میوهدار بوټی جوړ کا چې سورې هم ورکوي او میوه هم ورکوي د ځان نه داسې یو بوټی مه جوړوه چې سورې هم د فایدې نه او میوه پکې هم نه او بیا پکې ازغې هم وي داسې یو بوټی به د ځان نه نه جوړې داسې بوټی د ځان نه جوړ کا چې خیر درکې ډېرې میوه سورې او نورې فائدې او د الله رب العالمین په نسبت باندې بهتر انسان غوره انسان هغه دی چې د هغه د ذات نه د هغه د لاس نه د هغه د جبې نه د هغه د مخ د تندي نه د هغه د خولې د الفاظو نه
د هغه د مجلس نه، د هغه د ناستې پاستې نه، د هغه د تعلقاتو نه، د هغه د مال نه نور انسانانو ته، مسلمانانو ته خیر او فائدہ ورسیږي او رسیږي ورته. په دې وجه باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کوم یو سړی، یو مسلمان افطاری ورغله، الله رب العالمین به د روزې اجر دله ورکي. څنګه اجر چې روزېدار له ورکوي، یو سړي له یې ورکړه که لسو لکه سلو له او که د دې نه زیات او څومره طاقت و، او که ستا طاقت نه، استطاعت نه او ته دا نیت لري چې کاش زما سره مال وی او ما هم دا د خیر کارونه کړی وی، الله رب العالمین به تعالی د هغې نیت، دغه ښکلي او د ښایسته نیت په بدله کې هم اجر درکړي. په دې حدیث کې مخکې حصہ کې رسول الله صلی الله علیه وسلم د یو سوال، د یو اشکال ازاله کوي. د چا په ذهن کې دا خبر را نشي چې الله رب العالمین هغه سړي له چې اوس چاله افطاري ورکي، چاله روژه ماتی ورکي، چې هغه له اجر ورکوي، نو د دې روژهدار د اجر نه به څه کمی پکې راشي که نه؟ داسې خو به نه چې د هغه اجر الله راواخلي او دله یې ورکي. نه، داسې نه ده. غیر انه لا ينقص من اجر الصائم شیء، چې الله رب العالمین به د روزېدار د اجر او ثواب کې دنه څه کمی نه راولي. خزانې خو ټولې د ورکړې الله سره دي. الله رب العالمین چې چاله څونه اجر او ثواب ورکړي، دله به اجر ورکړي زیات، او هغه له به خپل ځای باندې خپل اجر ورکوي. او بالخصوص دا میاشت د صبر میاشت ده چې په دې کې یو سړی صبر زده نه کړي. بعضې خلکو یو عام رواجي روجې نه وي، رواجي لکه زموږ په معاشرې کې عام طور باندې خلک روژه نه وي، د مسلمانانو معاشره ده، د مسلمانانو په کور کې اوسېږي، په معاشره کې اوسېږي. نو په دې وجه باندې بس روژه یو رواجي طور باندې نه وي چې سهار پشمنې وکړي او بیا خوراک وسکاک نه کوي، فقط روجوات بوري. نور هر یو کار د ګناه، هر یو کار د ظلم، هر یو کار د زیاتی هغه بکیږي. په دې نور ملکونو کې کله چې د میاشت د رمضان راشي، حتی کې دا کفار ملکونه چې دي هغه د دې مسلمانانو لپاره څه پیکیج کولاوي کی، د ارزانۍ، د اسانتیا، چې دا د دې د عبادت، د بندګۍ، د نیکۍ میاشت ده. اگر چې غیر مسلم ای، کفار دي، بیا هم د مسلمانانو لپاره څه اسانی پیدا کی په دې میاشت کې. زمونږ په دې ملک کې داسې مسلمانان دي په دې ټول کال کې د رمضان د میاشتې سترګې داسې کولاوي نیولي راویستلي چې کله به دا میاشت راځي، او چې میاشت راشي د میاشت نه مخکې ذخیره اندوزي شروع کړي، ګراني راشي، فروټ کم چې د عامو مسلمانانو ضرورت یې په هغه شیانو باندې ریټونه، قیمتونه نور زیات کړي، اوچتې کړي. الله رب العالمین وی دا ما د نیکو سیزن ګرځولی دی،
او د دې مسلمان په دې ټول کال کې دې میاشت بس دغه ځکه چې نیت او اراده ورته دا کړی ده ځان له دا سوچ او ذهن دې جوړ کړی دی بس دا میاشت په راځي او په دې کې دنه به د مسلمانانو سره څونه زیاته کولی شمه څونه ظلم کولی شمه څونه بېګراني راوستی شمه څونه بېسختي راوستی شمه بس هغه پې وکړمه د روژې نه یو څو ورځې مخکې دغه فروټ او دغه د ضرورت اشیا د هغې به یو ریټي دغه سبزیانې دغه میوې یو ریټ به او چې روژه راځي بس یو دم به ریټونه بدل شي قیمتونه بدل شي دا خو الله رب العالمین د خیرخواهي میاشت ګرځولې وه چې په دې کې دننه تاجران مالداره سرمایهدار حکومت د حکومت به سړی څه ووایي او بیا د پاکستان د غلو حکومت د ظالمانو د بېمانو بېدینه چې څونه وسې رسېږي به دې مسلمانانو باندې په دې قوم باندې په دې خلکو باندې ظلم وکړي د یوې تیلۍ وړو دپاره میندې خویندې ذلیله کول په لینونو کې دننه لګول په قطارونو کې لګول د هغې حقوق اخیستل دا سرمایهدار او زمونږ د ملک دا څونه سیاستدانان چې تیر شوي دي په دې ملک باندې او راځي د دې دا سیاست او پالیسي همدغه ده چې دا قوم همیشه دپاره مجبوره وساتي اولی مجبوره کی او بیا یو ډرامه د دې خبرې وکړي چې په دې مجبورۍ کې ورسره موږ کومک کوو مدد ورسره کوو او بیا په هغې کې دنه دونه ذلیله او رسوا کړي عزت نفس وله مجروحه کړي الغرض دا میاشت د خیرخواهۍ او د خیر میاشت خپل کاروبار پکې کوه ظلم پکې مه کوه خپل تجارت پکې کوه ظلم مه کوه پکار دا چې خپل منافع په دې میاشت کې دنه ته کمه کړي په دې میاشت کې خپله منافع کمه کړي کفار په ملکونو کې دنه خپلې منافع کمې کړي د مسلمانانو دپاره پیکیجې راکولاویږي اسانیانې وله راولي او د مسلمانانو په ملک کې په معاشرې کې دنه بس بډي ورته اوچتېږي خو اوچتې بډي ورته ووایي او لستونې ورته برابره کړي او ملا ورته مضبوطه وتړي چې بس څونه دې وس کېږي طاقت دی او بس دا مسلمانان مجبوره کړي چې څنګه د نیت او څنګه د اراده او هغه شان دی بس رب العالمین فیصلې کوي بیا چې ستا نیت اراده د خیر وه الله رب العالمین به د سره هغه شان دی فیصلې کوي په دنیا کې او پس د مرګه په آخرت کې اسی دا دنیا منګه دوکه کوي را دوکه کوي خو نور باقي د دنیا حیثیت حقیقت کې څه نشته دی دنیا کې هغه ژوند د فائدې دی د کمال دی چې ستا د ذات نه انسانیت د خیر ورسېږي فایده ورسېږي ستا د ذات نه ستا د ژبې نه ستا د الفاظو نه ستا د ناستې پاستې نه ستا د مجلس نه ستا د مال نه انسانیت ته رسول الله صلی الله علیه وسلم انسانان یا د یوازې مسلمانان هم نه دی یاد کړي بهترین انسان غوره انسان اوچت انسان د الله په نسبت باندې هغه دی خیر الناس په خلقو کې دنه غوره انسان من ينفع الناس هغه سره دی چې هغه نه خیر فایده نفع انسانیت ته ورسیږي او دا به بیا په کار راځي پس د مرګه په قبر کې قبر د وروسته محشر کې د قیامت په ورځ جنت ته تللو پورې
رسول الله صلی الله علیه وسلم امت ته د مسلمانانو ته ترغیب د دې خبرې ورکړې ده چې ته طاقت لري ضروری نه ده چې ته په افطارۍ کې ډېر شیان خلکو له ورکړي دا میاشت په دې کې دننه چې ستا نه څونه وس طاقت کېږي هغه پکې وکړه ځان له پکې دننه خیر او فایده جمع کړه بیا دا صبر میاشت ده د نیک اعمال او د عبادت د بندګۍ د دې مقصد دا نه دی چې ته خالی روزه لکه عام خلکو چې څنګه په معاشري کې دننه یو رسمي طور باندې لګیا دی روزه نیوي سهار پښمنه وکي او ماښامه پورې ځان پکې د ګناه نه د خواهشاتو نه د معصیاتو نه بند نه کې بچ نه کې د دې میاشت فضیلت دا ده کمال دا ده خیر دا ده چې ځان ورته رسې ستا نیک اعمالو کې دنه بدلون راشي اذکارو کې عباداتو کې منځونو کې بدلون راشي او دغه رنګ ځان د ګناهونو نه پکې بچ کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې یو سړی که په دې تصور باندې او په دې نیت باندې او په دې اراده باندې روزه نیوي چیرې به سهار نه به خالي خوراک وسکاک نه کوم تر ماښامه پورې تر افطارۍ پورې دې ته به روزه وایي ځان به کې د ظلم نه ساتم ځان به کې د بدزبانۍ نه ساتم ځان به کې د بد اخلاقۍ نه بچ کوم خپل لاس خپل جبه به د شر نه بندوما کنځلې وبکې کوم بد رد وبکې کوم جنگ جګړې به کوم په بازار کې په کور کې په یو نیم سړی ته به وایي چې د دې ټول میاشتې دا روزې دي یو سړي نیولې دي بس موږ وایو دا نشې مه کوئ دا ښه شی نه دی دا بعضې نشیان نشې کوي به دماغ کار نه کوي وایي دا دې سړي دماغ کار نه کوي لکه دا نسواري دی دا سګرټي دی مثال وغیره وغیره نو بیا دماغ کار نه کوي بیا داسې کار به کې وکړي داسې یو کار ته نه صادر شي وکړي چې هغې د وجې نه هغه ټوله روژه خپله برباده کړي او ډېر خلک داسې هم وي چې نه به کوي نشه به نه کوي خو دا روژه به یې نیولې ته به وایي چې په دې ټولو خلکو باندې احسان دی په دې کور والا باندې مې احسان دی په دې ښځې بچو مې احسان دی په دې رشتہ دارانو باندې مې احسان دی په دې نور مسلمانانو باندې مې احسان کړی دی ته به چې دا روژه د خلکو دپاره نیولې ده نه دا روژه د الله دپاره نیولې ده او هغه شانتې ځان جوړ کا هغه شانتې خیر به ځان کې دننه راوله د خلکو دپاره نه ده نیولې دا د خپل ځان دپاره نیولې ده دی روزه کې د دې روزه ماتي په وخت کې بعض خلک په دې کورونو کې دننه غوبل را واخلي ته به داسې تصور وکړي په دې کور کې چا روزه نه ده نیولې او در نیولې ده د زنانو سره بالخصوص د دې ښځو سره د زنانو سره په کور کې دننه ځکه چې دا هغه خلک دی چې الله رب العالمین ستا د لاس د لاندې راوستي دي ته د دیو کفیل الله ګرځولی ته الله سربراه ګرځولی ته ذمہ دار ګرځولی انتهایی اخلاقو باندې په ښایسته رویه باندې د ځان نه به نه ګوګو جوړی نه به د ځان نه بامبر جوړی او نه به د ځان نه لیونی جوړی
او نه به د ځان نه بد اخلاقه او بد زبانه جوړه شته دې خلک غوبل برا واخلي کنځلې به شروع کی بد ردي یا چرته یو شي کې دنه یو شی کم ده یا زیات ده معمولی غندگی اب اشارگان با خپل د روجي په حالت کې دنه به خدمت کې کار به وکړي هر سره به تیار کی په سحرې کې به د وخت پاسې دلی طالب هر سره تیار کی کاغذ مور ده کاغذ خور ده کاغذ لور ده او کاغذ خزه ده داغه یو احسان یو غټه لوی نیکی د ځان سره وګڼه دا د ځان سره یو لوی احسان او نیکی وګڼه چې هغه ستاسو لپاره تعالی پښمنه هم تیار کی او ستاسو لپاره روجمات هم تیار کی دا میاش تربیت میاشت او راغلی دا ته د صبر زده کوي او ته بدی کې دنه دسی ظالمان او بدبخته انسانان هم شته چې بدغه روجمات په دی وخت کې او پښمنی په دی وخت کې دنه وهاله او ټکول او غوبل عمره واخلي نشته د سي روزي حاجت الله ته رسول الله صلی الله علیه وسلم په حدیث کې دنه صفا الفاظ سره ویلي چې سره به ځان د بد زبانه نه بد اخلاقی نه د کنزلو نه د دین به سره ځان بچ نه کی او دا بدلون پسان کې د نرا نه ولي الله رب العالمین ته دسه دولګي تند او دسه روزي حاجت او ضرورت نشته ده الله ته خو هیڅ حاجت نشته ده او دا چې دسه عمل دی الله نه قبل یا سی بیا ځان تخلید خالی یو بن ورا چې نور اسم نشته ده د خوراک وسکاک نه دا میاشتا تربیت کوي تا د خونه خي تا د زګړه خي پتا کې د صبر پاور پیدا کوي پاور چې صبر څنګه راځي یو انسان درې کارونه وکي سلور کارونه وکي یو سلور خدمت دل وکي پنځه خدمت دل وکي پکور کې او پاغه کې خیر د یو کار د انسان د داغه نه خراب هم شي په خیسته طریقې سره خبره بس ختمه کنزل او غوبل او یا وهل او ټکول او نور دا ډیر الله ته د عمل حاجت نشته الغرض د دې روزي الله ته حاجت نشته دی نه الله ته د قبلې بیا بعض خلک روجمات په کنزلو باندې کوي په وهلو ټکولو باندې په بدوردو باندې په بد اخلاقی باندې تم دغه انسان او دغه انسان دی دا روجا غم نیولې دا او تام نیولې دا پښتان هغه اوچت په دې ده ستانه په دې ځکه په دې عمل کې ستانه دا عمل اوچت په دې ده شاغد الله پښمنه هم تیار کړی ده هغه در بیا روجمات هم تیارې د دې روزي په خله باندې د دې روزي په حالت کې او تقلار ناسي بیغمه ناسي او چې خالی بس را باسي جو بس بیا چکول شروع کې او بیا کنزل او بد ردی وای مکه ودا عمل هغه روزي عمل د ټول ځای کې بده باندې سونه چې دا روزي هغه بدن ته دولګي تندین هغه تکلیف میلاو شي ستانه زیات هغه ته ملاويږي ستانه زیات دغه انسانانو ته ملاويږي الغرض دا میاش د تربيت میاش ته مونږ ته زده کړه کې چې بده کې مونږ تربيت ونه کو خپل ځان بدل نه کو
نو موږ خو د دې میاشتې نه څه فایده وانه غسته نم دې څه خیر واغست بیا به موږ په هغه خلکو کې دننه شامل شو چې هغه د دې میاشت د خیر نه محرومه شو او بدعا کې دننه راغی په خیرو کې راغی او په هلاکت کې دننه راغی او بس بیا به هلاکت سره مخ یې الله رب العالمین دې موږ تاسو ته په دې میاشت کې دننه د نیک اعمالو د خیر توفیق راکړي د ګناهونو نه معصیاتو نه او د شر نه د فتنې نه د فساد نه د الله رب العالمین موږ تاسو محفوظ کړي اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين